سلامونه ملګرو د انګلند نه پس دویم ټیم ساوث افریقا هم سیمی فائنل ته کوالیفای شو. ویسټ انډیز ټیم د ورلد کپ نه بهر شو. ویسټ انډیز ټیم چې د ورلد کپ د لپاره هارت فیورټ یادېدو، ډیر زبردست کھلاډیان د هغوی په ټیم کې شامل، ډیر ښه ګیم یې تھرو د ټورنمنټ وکړو، خو نن ساوث افریقا ویسټ انډیز له شکست ورکړو. ویسټ انډیز د ورلد کپ نه بهر شو او ساوث افریقا د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای شو. جی اوس یو خبره در سره بل شریک کوم د افغانستان لپاره، که چېرې افغانستان سیمی فائنل له کوالیفای کیږي نو د افغانستان سیمی فائنل برازي ساوث افریقا سره. جی دا اوس نه در سره دا بریکینګ نیوز شریک کوم، که چېرې استرالیا کوالیفای کیږي نو د استرالیا به سیمی فائنل راځي ساوث افریقا سره. په هغې باندې به خیر بعد کې خبره کوو. کم میچ چې نن وشو د ساوث افریقا ورسز ویسټ انډیز، په هغې باندې ډیټیل خبره کوو، د هغې مکمل سکور کارډ در سره هم شریک کوم چې ساوث افریقا څنګه سیمی فائنل ته کوالیفای شوه او ساوث افریقا داسې ټیم دی د دې ورلد کپ چې تر اوسه پورې انبیټیبل دی، تر اوسه پورې دی لا شکست نه دی خوړلی. ډېر داسې میچونه چې لکه نیپال چې کوم دی ساوث افریقا سره ډېره جوخته مقابله کړې وه. نیپال په یو رنز باندې د ساوث افریقا نه میچ بایللی و، هغه میچ نیپال ګټلی شو، خو نیپال څه غلطیانې وکړې، ورنه ساوث افریقا یو داسې ټیم ده چې دی نه ډیزرف کول. په ان پیپر باندې په پیپر باندې په پاڼه چې تاسو د ساوث افریقا ټیم وګورئ نو دا یو ډېر مضبوط ټیم دی، خو بیا هم په ورلد کپ کې څه میچز داسې شوي دي چې کمزوري ټیم سره دی میچز چې کوم دي ډېر کلوز تللي دي، مطلب داسې په هائی مارجن باندې دی میچز نه دي ګټلي. راځو سکور کارډ طرف ته. ویسټ انډیز لومبنی بیټینګ کړی دی، 135 رنزونه، 8 کھلاډیان آوټ، 6 اورونه مکمل وهلي، 115 رنزونه. جی کې میرز پکې په 34 بالونو 15 رنزونه کړي، شای هوپ په 0 آوټ شوی په لومبني بال باندې. نیکولس پورن هم د هم سکور نه دی کړی، تھرو د ټورنمنټ د په هر میچ کې سکور کړی دی، خو دی نن فیل شوی پورن. نو د ساوث افریقا سکور او د ویسټ انډیز سکور ځکه 115 پورې وه. راستن چیز په 42 بال 52 رنزونه کړي دي. رومن پاول کپتان چې کوم دی دو هم سکور نه دی کړی، 2 بال 1. شرفیندر درفورد هم څه نه دی کړي، 4 بال 0. دومره بدقسمتي ده چې په مین میچ کې په اهم میچ کې مین کھلاډیان چې کوم دي سکور نه دی کړی. رسل 9 بال 15 چې دی رن آوټ شوی دی بدقسمتۍ د لاسه. الزاري جوزف 7 بال 11 او موتی چې کوم دی 7 بال 4 رنزونه کړي دي. جی ویسټ انډیز ټوټل ټیم 135 8 آوټ اور 6 اورونه مکمل. مارکو جانسن د ساوث افریقې بالر 2 اورونو کې 19 رنزونه، 1 وکټه. مارکرم 4 اورونو کې 28 1 وکټه. سپین بالینګ کوي مارکرم، چون کې پیچ چې کوم سپینر د پاره، خو مهاراج هم سپینر بالر د 4 اور 24 1 وکټه. نوګیا 4 اور 26 فاست بالر دی. شمسی 4 اور 27 3 وکټه د پکې زبردست بالینګ کړی دی، پکې مین اف دی میچ هم د دې بالینګ په وجه باندې راغلی دی تبریز شمسی. جی او کسیګو رباډا 2 ور کړی، 11 رنزونه اور 1 وکټه ایشتری ده. اوس کوم راشو د ساوث افریقا بیټینګ ته. ساوث افریقا هم د سکور په اسانه باندې نه چیز کړي. یو خو په دې میچ کې باران شو چې باران د لاسه میچ 17 اور شو. 17 اورز کې بیا ساوث افریقا له پکارو 123 رنزونه. جی په 17 اورونو کې دا سکور 124 ور پیدا چیز کړی دی. په 18 اور کې 15 بال د سپیر هم پاتې شوی، خو وکټ یې زیاتې پریوتی دي. ډیکاک وکټ کیپر 7 بال 12 رنزونه کړی دي. ریزا هینډرکس 1 بال 0. مارکرم کپتان 15 بال 18 رنزونه کړی دي. سټپ 27 بال 29. کلاسن 10 بال 22 ډېر زبردست لګیو، خو آوټ شو. کچری دی ولاړ نو دا میچ خو بیا 12 اورونو کې ګټلو. ډیوډ میلر 14 بال 4 رنزونه کړي، ډېر کم سټرایک ریټ سره. مارکو جانسن د ولا میچ وینینګ شاټ هم والے په چکا 2 والو میچ په چکاو ګټلو، 14 بال 21 رنزونه د کړي دي. مهاراج 6 بال 2 او ربادا چې کوم دی 3 بال 5 رنزونه کړي دي. د ویسټ انډیز د طرف عقیل حسین 3 اور 31 وکټ یوم نه دشته. رسل 4 اور 19 2 وکټ، رسل پکې ښه بالینګ کړی دی. الزاري جوزف 4 اور 25 2 وکټ د پکې ښه بالینګ کړی دی. ګوډاګي شموټي 1 اور کړی دی او 20 رنزونه پکې د ور کړي چې د ایکسپنسو ثابت شوی دی. عابد مکای 1.1 اور کې 15 رنزونه ور کړي دي. راستن چیس 3 اور 12 اور 3 وکټ. راستن چیس او رسل پکې ټولو نه ښه بالینګ کړی دی. خو دا میچ انفارچونیټلی ساوث افریقا ویسټ انډیز بایلو او ساوث افریقا د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای شو. جی دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.